مفتي صاحب دې نه بعد عبدالمالک صاحب سربند نه هغې وایي ځینې خلک وایي چې فضایل اعمال کوم تبلیغي حضرات کوم نصاب دی دوی وایي چې دا مه ګورئ په دې کې ضعیف احادیث دي. فضایل اعمال په باره کې ځینې علما داسې خبرې لیکي چې په جوماتونو کې داسې کتاب پروت وي د خلکو سره چې هغه کې ضعیف احادیث دي. دا کتاب کورونه لرې کې جوماتونو لرې کې نو د دې په خلکو عقلونه کار نه کوي. په علم کې الله پاک برکت نه دی اچولی. اگر چې 10-12 کاله په مدرسو کې تېر کړي وي خو بیا هم بې علمه پاتې شوي، دومره سوچ نه کوي چې په کم کتاب بالفرضه د دې جوابونه ورکړي شوي علما کرامو چې کم فضل اعمال کې احادیث بالفرض ضعیف دي نو هغه ضعیف حدیث په فضل اعمال کې چلیږي، فضایلو کې که بالفرض نه چلیږي ضعیف حدیث دي پکې. نو آیا ابو داود شریف کې ضعیف حدیث نشته، نسائی کې نشته، نو مدرسو کې ته وایې نو ته وایې چې دې کې ضعیف حدیث لرې که کور نه جوماتونو نه لرې که مدرسې نه لرې که د حدیثو بې عزتي کوي دومره په سپکه خوله باندې په سپکه خبره باندې فضل اعمال لرې که په دې کې ضعیف حدیث دي. ضعیف حدیث ستا کې هم شته ده، موضوعي پکې شته، نو ته به وایې دا هم د کور نه لرې که. دا هغه خلک چې ځان ته اهل حدیث وایي او د حدیثو بې عزتي کوي، تذلیل کوي د حدیثو، ګناهګارېږي. الله پاک په دوی خلکو غضب نازل کړي یا حدیثو دومره بې عزتي کوي. فضایل اعمال ډېر ښکلی کتاب دی. په فضایل اعمال نومې فضایل اعمال دی، فضایلو باندې لیکلی شي. دې نه احکامو استنباط څوک نه کوي. کما حدیث چې ضعیف دی هغې نه څوک احکاماتو استنباط نه کوي. صرف او صرف فضایلو کې خلک واقعي بیانوي، په منبر باندې کښېني مختلف د خلکو واقعیات بیانوي، د لیلا او مجنون واقعیات بیانوي دې لپاره چې خلکو ته ترغیب میلاو شي. دا خو جایز دي. نو فضایل اعمال کې کم حدیث ذکر شوي دي د هغې استخراج شوی دی او ویلي شوي چې دا فلانکي کتاب نه ما نقل کړی. هغه کتاب بیا اوس مونږ لرې کړو، مثلا مستدرک نه یا ابو داود نه یا نسائی نه هغه ضعیف حدیث نقل شوي دي نو ماخذ خو هغه کتابونه دي نو مونږ به هغه کتابونه د کور نه لرې. دا دعوت تبلیغ خلاف کم خلک سازش کوي نو دا کتاب خلاف. دا کتاب الله پاک په نسبت باندې ډېر مقبول دي. ځنه کتابونه مشهور وي مشهور او ځنه الله پاک په نسبت باندې مقبول وي. خلکو قرآن پاک کور کې پروت دی په جوماتونو کې او فضل اعمال به ورسره وي. هر مسلمان سره به قرآن پاک وي، فضل اعمال وي، بیشتزي وربوي. دا کتابونه دي چې الله پاک په نسبت باندې قبول شوي دي، مقبول دي. د دې مخالفت نه دی پکار. سراسره دی ورسره